أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم سورة آل عمران سپارہ نمبر سلورما د سپاری رکو نمبر 5 او د سورت رکو نمبر 14 آیت نمبر 130 تا 136 یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو لا تأکلوا الربا تاسو مخوره سود لرا اضعافا مضاعفتا دوچندا په دوچندوالی سرا شاته آیاتونو کې د غزوه احد او د غزوه بدر د واقعاتو ذکر اوشو سیبا او ورپسې په دې رکوع کې هم د غزوه احد د نور واقعاتو ذکر را روان دي په دې آیات کې الله جل شانه مؤمنانو ته د سود نه د بچ کېدو ترغیب بیانوي چې مسلمانه د سود کاروبار روزگار اغیستل خرڅول خوراک سکاک د سود پیسې مخورا یعنی سود خور م جوړېږي سوال لا پیدا کیږي چې استاد جی د غزوه احد د واقعاتو بیان شروع دي نو په دامینز کې پکې د سود خبره څنګه ذکر شوله آیا د دې سود د دې آیت د غزوه احد د واقعي سره نسبت او تعلق شته کنه د دې خبرې مفسرین ډېر جوابونه کړی دي یو جواب یې داسې کړی دی چې سود یو داسې عمل دی چې دې سره انسان کې بزدلی پیدا کیږي سودخور سړی به بزدله وي بزدله او د مال سره به محبت ډېر زیات وي دی خپل مال د الله په لار کې نه خرج کوي د الله د رضا لپاره او د الله په لار کې مال خرج کول دا ورته د مال ضایع کېدل ښکاري نو سودخور سړی کې بزدلی وي دی خپل مال د الله په لار کې نه شي خرج کولی نو جهاد فی سبیل الله بسو کی او خپل سر به د الله په لار کې څه قربان کی غزوه احد کې د جهاد فی سبیل الله بیان دی د سر د قربانولو ذکر دی سیب د الله په لار کې د ځان د شهید کولو ذکر دی نو چې کم څوک خپل مال د الله په لار کې نشي خرج کولی دی به خپل سر د الله په لار کې څه قربان کی په دې مناسبت سره د سود نه د بچ کېدو ذکر راغی چې تاسو سودخور م جوړېږئ د سود کاروبار مه کوئ د سودي لین دین نه ځان ساتئ ګنې بیا به در کې بزدلي پیدا شي او د جهاد فی سبیل الله په شانتي عظیم الشان کار به در نه پاتې شي تاسو سود مه خورئ اضعافا مضاعفتا دوچن په دوچندوالي سره دوچن په دوچندوالي مطلب دا دی که نه یو سړی دی او دو بل سړی ته 1 लाख روپے په سود باندې ورکړلې چې دا 1 लाख روپے والا او 2 میاشتې پس پته دا پیسې ما ته چې راکې نو 1 लाख او 10,000 به ورپسې راکې دا 10,000 ورپسې دی سود غواړي نیټه ورسره 2 میاشتې کېښودله او دی ورته وی که 2 میاشتې نیټه پوره شوه او په دې پوره نیټه کې دی 1 लाख او 10,000 را نه کړلې دا 10,000 خو به راکې دا سود دی نو چې بیا ورپسې څومره ورځې زیاتېږي نو میاش پس په ورپسې 15,000 روپۍ نورې زیاتېږي که 2 میاشتې پس راکې نو 10,000 سود به راکې که 3 میاشتې پس راکې نو 15,000 به ورپسې راکې که 4 میاشتې پس راکې نو 20,000 میاش به 15,000 تا پسې زیاتېږي صاحب دې ته ویل کېږي دوچن په دوچندوالي سره سود مه خورئ دوچن ته هم او د دوچن نه پس دا نور دوچن کم راځي زیاتوالی راځي دا مه خورئ سوال دا پیدا کېږي چې استاد جي الله وایي چې سود مه خورئ دوچن په دوچندوالي سره نو په یو چند دی خورو دوچن په دوچندوالي حرام دی نو یو چند د سود اخیستل به حلال وي امکان دا مفهوم مخالف نه خدا معنا راوځي صاحب
نو جواب دا دی چې نه یو چند سود خوړل حرام دی او دوچن په دوچندوالي خوړل ډیر زیات حرام دی. د دې مثال داسې دی که نه یو سړی په جومات کې کنځلې کوي او بل ورته وایي هلکه جومات کې د الله کور دی کنځلې مه کوه، د الله په کور کې په جومات کې کنځلې مه کوه. د دې څه مطلب چې د الله په کور کې مه کوه باره یې کوه؟ نه، دا کنځلې بارم ناروا دي او حرام دي صیبه، خو جومات کې بیا ډیره لویه ګناه ده. نو صدقو یو چنده وي حرام دی. احل الله البيع وحرم الربا. درېمه سپایات کې آیات ذکر شوی و صیبه چې الله بیع او تجارت حلال کړی دی، سود یې حرام کړی دی. نو سود که یو چنده وي حرام دی او که دو چنده او درې چنده وي نو بیا خو ډیر حرام دی. نو ځکه خاص طور باندې دو چنده او درې چنده وغیره ذکر کړل. نو مسلمان به د سودی کاروبار نه ځان ساتي ښه. او درېمه سپاره کې د سود په آیتونو کې مې تفصیل درته ویلو چې په سودخور باندې د الله پیغمبر لعنت ویلی دی. څوک چې د سود کاروبار کوي، څوک چې د سود پیسې وړي راوړي، څوک چې سود اخلي، څوک چې سود ورکوي، دې ټولو باندې د الله پیغمبر لعنت ویلی دی. او سودخور سړی جهنمی دی، جهنمی دوزخ ته به ځي صیبه. د دوزخ یو چکر به خامخا خوري کدی مسلمان ولی نه وي. لکه جهنم د کافرانو دپاره دی، د مسلمان دپاره نه دی. خو که مسلمان سودخورو نو سودخور مسلمان به جهنم ته ځي، دی جنت ته رده تلل ډېر مشکل دی صیبه. واتقوا الله، ویریږئ د الله تعالی نه، لعلکم تفلحون، شاید چې تاسو کامیاب شئ. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، جهنم نه او د جهنم د اور نه ځان بچ کې، هغه جهنم چې تیار کړی شوي دی د کافرانو دپاره. نو مسلمان ته پکې تنبیه ده چې دا جهنم ګورې د مسلمان ځای نه دی، جهنم په اصل کې تیار کړی شوي د کافرانو دپاره دی. نو مسلمانه ته داسې کار مه کوه چې تم د جهنم په کندو کې ورغورځېږي او تم د جهنم د اور حقدار او مستحق جوړ شي. نو چې د سود کاروبار کې خو دوزخي شوې که نه، نو الله وایي چې جهنم تیار کړی شوي د کافرانو دپاره دی. خو که تا د کافرانو په شان کارونه شروع کړل، سودخور شوي، نو ته به هم د دغه جهنم په کندو کې ورغورځېږي او د جهنم په عذابونو کې به وسوځېږي. دی اعدت للکافرین کې یو خبره بل هم ثابت شوه. الله وایي دا جهنم تیار کړی شوي دی د کافرانو دپاره. په دې دنیا کې یو ډله داسې ده معتزله ورته ویل کېږي، هغې وایي جهنم او جنت لا نشته، لا الله نه دی پیدا کړی چې دا دنیا فنا شي، د دې نه پس به بیا الله جنت او جهنم پیدا کړي. نو د دې اعدت لفظ نه په دغه باطل عقیدو والا خلکو باندې رد کیږي چې جنت تیار کړی شوی دی او جهنم تیار کړی شوی دی، بس صرف د الله د حکم راتلل دي او د جهنميانو جهنم ته داخلېدل دي صیبه. باقی د الله په حکم جهنم پیدا کړی شوی دی او موجود دی. کم ځای دی؟ علم الله ته دی. البته بعضو احادیثو کې علامات موجود دي چې جهنم د اوو ځمکو د لاندې اوبه دي، د هغې د لاندې بیا هوا ده، د هغې د لاندې بیا نور مخلوقات دي او د هغې د لاندې بیا الله جهنم پیدا کړی دی او موجود دی. نو جهنم وي د اوو ځمکو د لاندې دي صیبه. واطیعوا الله والرسول، او تاسو اطاعت وکړئ د الله تعالی، والرسول او د الله د پیغمبر، لعلکم ترحمون، یقینا چې تاسو باندې به رحم وکړی شي. ګوره دلته دوه څیزونه ذکر شولې، د الله م اطاعت وکړئ، د الله تعالی د پیغمبر م اطاعت وکړئ. د الله حکم به هم مني، د الله د پیغمبر حکم او طریقه به هم مني، نو اله به کامیابیږي. ګوره په دې کلمه کې دوه جزء دی، لا اله الا الله محمد رسول الله. دی اطیع الله کې لا اله الا الله ذکر دی، والرسول کې د محمد رسول الله ذکر دی. که یو سړی وایي چې زه لا اله الا الله منم، محمد رسول الله نه منم، مسلمان نه دی، چورلټ سوچه کافر دی. که یو څوک وایي چې زه لا اله الا الله نه منم، صرف محمد رسول الله منم، بیا هم چورلټ کافر دی صیبه. مسلمان به علوي چې لا اله الا الله هم مني، محمد رسول الله هم مني. نو اطیع الله سره والرسول دی د پاره ذکر کو چې څنګه د الله اطاعت په مسلمان باندې فرض او واجب دی، داسې په د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت او فرمان برداری کول هم فرض او واجب او لازم دی.
نو د دینه دا خبر هم ثابت شو د الله خبر او د الله حکم پس کې دی په قرآن کې د پیغمبر طریقه او د پیغمبر په حکم پس کې دی په احادیث مبارکو کې نو څنګه چې په مسلمان باندې قرآن منل فرض او واجب او لازم او ضروری دی دغه سي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه منل فرض او واجب او لازم او ضروری دی نو که په دې زمانه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک کې ارشاد فرمای یو زمانہ به داسې راشي یو خلق یو قبیل یو قوم او یو ډله به را پیدا شي چې هغوی به د الله قرآن ځان ته مخې ته ایښودی وي او متکې به ورته پرتې وي او چې کله د قرآن پاک آیت تلاوت کوي او د آیتونو تفسیرونه بیانوي او دته زما حدیث څوک بیان کی نو دی به وایي د الله کلام مونږ سره موجود دی حدیث ته پکې څه ضرورت دی د الله خبرې او د الله کلام موجود دی د بنده کلام ته څه ضرورت دی مونږ ته د حدیثو ضرورت نشته صرف قرآن زمونږ دپاره کافي دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایل چې د داسې خلکو په خبرو باندې ګورې دوکه نشئ داسې خلکو په دوکو کې راګیر نشئ په جالونو او چالونو کې راګیر نشئ دا خلک په خپل هم ګمراهان دي تاسو هم ځان سره د ګمراهۍ په کندو کې ورچئ دا خلک په خپل هم په باطلو عقیدو باندې دي تاسو هم په باطلو عقیدو باندې راړئ په غلطه لار د ګمراهۍ باندې هم ځان سره اخته کوئ نو په دې زمانه کې هم داسې خلک شته چې هغوی وایي قرآن بس کافي دی که نه حدیث ته څه ضرورت دی حدیث ته ضرورت نشته حدیث خو د الله د بنده خبرې دي نو چې د الله خبرې او د الله کلام مونږ سره شته نو د بنده خبرو حدیث ته څه ضرورت دی نو د داسې خلکو په دې باطلو عقیدو باندې په دې آیت کې رد اطیعوا الله د الله به مې اطاعت کې والرسول او د رسول به مې اطاعت کې او یو غټه وجه دا دی الله تعالی په دې خپل قرآن کې ډیر حکمونه مختصرا او اجمالا ذکر کړي دي چې د هغې تفصیل او د هغې تفسیر هغه په قرآن کې نه دی ذکر شوي او ذکر شوي په کوم ځای کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارکو کې ذکر کړي دي نو چې قرآن مني نو حدیث په خامخا مني الله به تا ته د الله تمام حکمونه تفصیلا ملاویږي ګنې که داسې نه وي که نه نو د الله په حکمونو باندې به تا ته عمل کول ډیر ګران شي لکه قرآن کې الله ارشاد فرمایي اقیموا الصلاة منځ قایم کې اوس د منځ تفصیل په قرآن کې وګوره د الحمدونه والناس پورې تا ته نه ملاویږي چې منځ به څو وخته به منځ کې صحبه څو رکاته به منځ کې فرض څونه دي واجب پکې څونه دي سنت پکې څونه دي په دې اول رکات کې به څه وی په دویم کې به څه وی په درېم او څلورم کې به څه وی په دې رکوع کې به څه وی په قومه کې به څه وی او په سجده کې به څه وی او په جلسه کې به څه وی په تحیاتو کې به څه وی دا منځ به شروع کې د کوم ځای نه او ختمه به په کوم ځای کې دا منځ به په کوم ځای کې څوک به کوي او څوک به نه کوي آیا چاته پکې رخصت او معافي شته دا تمام جزئیات دا تمام تفصیل د مانځه دا په قرآن کې نشته قرآن کې خو الله صرف دومره وي چې مونځ قایم کې اوس په مونځ څنګه قایمې دا تفصیل حضور پاک په حدیث مبارکو کې ذکر کړی دی داسې آتو الزکات د زکات تفصیل په قرآن کې نشته اتم الحج والعمره لله حج او عمره پورا کا تفصیل نشته کتب علیکم القتال تاسو باندې جهاد فرض کړی شوی دی څنګه به کې څوک به کوي کوم ځای به کوي چا سره به کوي د دې تفصیل په احادیثو کې موجود دی کتب علیکم الصیام تاسو باندې روزه فرض کړی شوی ده تفصیل قرآن کې نشته په احادیثو کې موجود دی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص تاسو باندې فرض کړی شوی دی قصاص د قاتل نه قصاص اخیستل تفصیل په قرآن کې نشته په احادیثو کې دی داسې بېشمېره احکامات دي چې قرآن اجمالا ذکر کړي دي تفسیر او تفصیل یې په احادیثو کې موجود دي نو چې ته قرآن مني او حدیث نه مني دا تفصیل به دا بیانوي دا به ته د کوم ځای نه راوباسي دا خو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې موجود دي نو د قرآن سره حدیث منل دا فرض او لازم او ملزوم دي نو چې څوک وایي چې صرف قرآن ومنه که نه او د حدیث نه دي اړئ نو پوه شه چې دا اردو کې وی دا رانګ نمبر دی دا غلط نمبر دی ښه په غلطو غلطو دی اخته کوي په خپل هم ګمراه دي او تام ځان سره د ګمراهۍ په کندو کې اچي نو صرف د قرآن په آیتونو باندې د چا په خبرو کې راګیر نشي او د چا په دوکو کې راګیر نشي مسلمانه
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة او تعدیو کې پتاده سره لاړ شي هغه بخنی طرف ته چې ستاسو د رب د طرف نه دی وجنة او جنت د طرف ته. الله تعالی مسلمانانو ته وی تعدیو کې زر تر زره منډه کې په منډه لاړ شي بخنی طرف ته او جنت. الله ستاسو بخل غواړي زر تر زره توبه وباسه د ګناهونو نه او راشه صحیح عقیده اختیار کې د الله خبرې ممنه د الله د پیغمبر ممنه کفر او شرک او د گمراهانو خلکو گمراهه والا عقیده پرېده او په صحیح لار باندې روان شي او جنت طرف ته په منډه لاړ شي. یادو ساته جنت په موت او مسلمان ته ملاويږي صرف د الله پر رحم باندې. په یو موقع باندې حضور پاک ارشاد فرمایل وی جنت په صرف د الله پر رحم ملاويږي او په عمل باندې بچ کېدل ډیر ګران دي. او داسې مسروي وی که په عمل بچ کېدل شي نو زمان په عمل بچ کېدل نشتا که بچ کېدل وي نو د الله په رحم باندې به بچ کېدل وي. صاحب صحابه ډېر حیرانه پاتې شو او یو سوال هم پیدا کېږي چې استاد جي بچ کېدل د الله په رحم دي نو دا منځونه بیا څه لکو دا تلاوتونه بیا څه لکو دا خو عمل دی که نه دا روژې بیا څه نیسو او دا حج بیا عمره څه لکو دا زکاتونه څه ورکو خو بس الله نه به سوال کو یا الله په رحم هم بچ که یا الله اسم د الله په رحم بچ کېدل دي نو د خدای نه به رحم غواړو نو عمل ته خو بیا څه ضرورت نشته چې د الله پیغمبر وایي چې زمان په عمل بچ کېدل ممکنه مشکل دي صاحبه که بچ کېدل دي د الله په رحم نو دې عمل ته بیا څه ضرورت. نو جواب دا دی چې دا عمل د الله تعالی د رحمت د حاصلولو سبب او ذریعہ ده. ته منځګزاره جوړ شه الله به در باندې رحم وکړي. ته زکات ورکه الله به در باندې رحم وکړي. ته تلاوت کوه الله به در باندې رحم وکړي. ته د الله په حکمونو عمل کوه الله به در باندې رحم وکړي. ته د پیغمبر طریقې په ځان کې راوله الله به در باندې رحم وکړي. نو دا څومره چې اعمال دي څومره چې عملی زندگی مسلمان تیری دا د الله د رحمت حقدار جوړېدل دي او چې د الله د رحمت حقدار شي نو الله به در باندې رحم وکړي او جنت به درته در نصیب کی. جنت ډیر لوی دی او د مسلمانانو متقیانو د پر الله تیار کړی دی. څومره لوی دی یلکه چې کوم ځای کې ستا ذهن او عقل کار پرې دي کنه چې ته یاره بس دومره بلوي وي دومره ذهن کې یو نقشه را جوړه کا دا د کوم ځای نه چې ستا ذهن کار پرې دي چې دومره بلوي وي دغه ځای نه د جنت لویوالی شروع کېږي. صاحبه لکه ستا عقل به په کوم ځای ختم شي د دې انسان د عقل په دې دنیا ختمیږي یاره دومره دنیا اړو سره معلوم نه دی او دا اوه ځمکې او دا اوه اسمانونه دې ځای کې به ستا عقل ختم شي چې د دې نه لوی څه نشته. نو د جنت پلنوالی د دې اوه ځمکو او د اوه اسمانونو برابر دی. نو پلنوالی عام طور باندې د کور کم وي او اوږدوالی زیات وي. د جنت پلنوالی دومره دی نو چې لا اوږدوالی به یې څونه وي. الله دغه خبره ذکر کوي وجنت تعدیو کې په تعدی سره جنت طرف ته لاړ شي. کوم جنت عرضها السماوات والارض چې د هغې پلنوالی د اوه ځمکو او د اوه آسمانونو برابر دی یعنی دومره لوی دی. امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې یو عجیبه نکته دلته ذکر کړې ده. وی د دې عرض لفظ یو معنی د قیمت لکه یو څوک پیسې ورکړي او یو څیز واخلي نو وی که دا معنا شي نو بیا به مطلب دا وي چې د جنت قیمت نشته او که چېرته د جنت قیمت وي نو دا اوه ځمکې او اوه آسمانونه دا د جنت د قیمت برابر دي. نو دونه عملونه څوک کولی شي صاحبه چې اوه ځمکې اوه آسمانونه پرې واخلي او دا اوه ځمکې اوه آسمانونه الله له ورکړي او جنت پرې واخلي. واقعي دا د انسان د وس کار نه دی. نو جنت حاصلول دا د الله په رحم باندې به کېږي. اعدت للمتقین دا جنت تیار کړی شوی دی د متقیانو دپاره. د دې نه دا معلومه شو چې جنت پیدا کړی شوی دی موجود دی او څنګه چې احادیثو کې راځي چې د کال د اول ورځې نه والا تر د رمضان د راتلو پورې هر ورځ جنت مزین کېږي ښایسته کولی کېږي او په هغې کې فرشتې لګیا وي تیاریانې کوي د مسلمانانو دپاره یې ښایسته کوي. نو جنت الله تیار کړی دی چا دپاره متقیان. متقیان کم خلک
خلق دي د متقینو ډیر صفاتونه قران پاک کې ځای په ځای ذکر شوی دي لکه د سوره البقره په اولنی آیتونو کې هم راغلی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین نو دلته د متقینو صفاتونه ذکر شوی الذين يؤمنون بالغیب چې په غیب ایمان راوړي ويقيمون الصلاه منذ قائمي ومما رزقناهم ينفقون د الله په لار کې صدقه او خیرات ورکي ورپسې نورم صفات ذکر شو دلته د متقینو یو څو صفاتونه ذکر کیږي نو مسلمان بدا صفاتونه پزان کې راولي ښا یو صفت دادي الذين ينفقون في السراء والضراء متقیان هغه خلق ته چې دوی د الله په لار کې مال خرج کوي په خوشاله کې په راحت او په فراخه کې هم او په تنگ دستیا کې هم کپیرات وی د الله په لار کې صدقه خیرات ورکي کپی سخت وی د الله په لار کې د خپل وس مطابق صدقه خیرات ورکي صحابو کې دا جذبه وکنه کاغوی سره بلګه او کډی روا د غریبانو حساب پکې کوله حدیث مبارک کې راځي چې په یو موقع باندې عائشه رضی الله تعالی عنها سره د انګور یو دانه و یو دانه پلاس کې نیولې و خپلې ته ورچوله او فقیر आवाज کوي د الله په نوم باندې سره کې د انګور هغه یو دانه هغه فقیر له د الله په نوم باندې ورکړه یعنی په دومره کم صدقه کولو کې هغه شرم نه محسوسولو سیبا او بعضو حدیثونو کې داس راځي چې عائشه به سره د پیاز یو غوټه و یو غوټه نور هیڅ نو پکور کې د پیاز یو غوټه و او په دروازه کې فقیر आवाज کو خدای مو بخد الله په نوم باندې سره کې د پیاز هغه یو غوټه فقیر لور کړو صدقه کړل سیبا حضور پاک اعلان کو د الله په نوم باندې راوړي غریبانو لور کې یو صحابي دوه سره قجور راوړي وی حضور د کمی پکور کې د دامي وستي د الله په نوم صدقه کوم یو بل صحابي د قجورو پستکی راوړل پستکی قجوري چپلې وی هغه بورا هغه پستکی وی حضور د کمی پکور کې دي د الله په نوم باندې چاله ورکه یعنی صحابه دومره په دومره تنگ دسته کې صدقه او خیرات کړی دي یو صحابي راغی وی حضور ما سره اسم نشته عزت کی را سره زه د خپل قبیله ډیر عزتدار سړی ما زه د خپل عزت صدقه کوم زما د عزت چې چاله ورکوي ورکه د دې څه مطلب استاد وی مطلب دا چې زه ډیر عزتدار سړی ما او د خپل قبیله مشر ما زه د خپل عزت د الله په نوم باندې صدقه کوم کما د سوق هر سوي ک سوق را سره هر څومره بدو کی ک کنزل راته کوي ک بدره دی وینا سپک وینا راته کوي زه به د الله د رضا لپاره معاف کوم ما د خپل عزت صدقه کو سیبا صحابو کې داسې جذبه و نو مسلمان بزان کې داسې جذبه پیدا کوي صدقه وکړي والکاظمین الغیظ او دویم صفت د متقینو دادي چې دوی غصه سکون کې دي غصه بس کی برداشت کوي پکې په یو موقع باندې حضور پاک صحابو ته وی تاسو پهلوان چاته وای وی مونږه پهلوان دي ته وای چې یو سړی اوچت کې او دې ځمکې لرو بغي نو حضور پاک وته دا خو پهلوان نه دي پهلوان دادي چې دې د غصې په وخت کې خپل غصه کنټرول کې خپل غصه قابو کې یو بزرګو په خپل کور کې موجودو او داسې وسره خوا کې خپل وړو کې بچي په کټ کې پروتو او یو وینځه و نو هغه وینځه راختا و او وسره په کټوي کې یا پس کې ورسره خټ کېدلی او به وسره نو هغه وبدي په هغه ماشوم باندې پری وتلې دا هغه وینځنه نو انسان ورته بالکل د بچو باندې سړی ډیر خپشي او تړقېږي نو وی هغه ماشوم زر راوچت کو دا وینځي باندې را پولګي د چې دارا نسو شو په غلطه کې تو شل خو باندې یریږي نو وینا زریه د خلینو د آیت وت والکاظمین الغیظ متقیان هغه خلک چې غصه سکی وی علی ابن حسین دی وینځي ته ډیر په غصه باندې وکتل خو چې څنګه دا الفاظ اوریدل زریه خپل غصه کنټرول کړه او دا غي نسترګي بل طرف ته واړولې نو ورپسې هغه ډیر خيار او اخر خادم او وینځه د چا د دیندار خلکو او د الله د پیغمبر د نوسو د کورنۍ وینځه نو ورپسې دا ټکی والعافین عن الناس او متقیان هغه خلک دي چې خلکو ته معافي کوي د الله د رضا لپاره معاف کوي نو دوی چې دا ټکی ووریدو هغه وینځي ته وی چې زما د الله د رضا لپاره معاف کړی نو هغه وینځي بس نکړل ورپسې یو بل ټکی وی والله يحب المحسنين الله تعالی خوخي نیکی کوون کې خلکو لره احسان کوون کې خلکو لره چې څوک ور سره بدو کې نو دوی ور سره په بدل کې خکې بد ور سره نه کوي نو هغه وته وی چې زه ما د الله د رضا لپاره معاف کړل او د الله د رضا لپاره می آزاد کړی دنه پسته آزاد ای
داسې به څوک وکړي د خپل خادم سره د خپل وینځي او د خپل غلام او نوکر سره؟ نه، دا د صحابه او دا د مسلمانانو او دا د هغه متقیانو خلکو صفات چې هغه په اعلی درجه کې د تقوا والا صفات په هغوی کې موجود. او یو صفت د متقیانو دا دی والذین اذا فعلوا فاحشة، که څه د ګناه کار تی نوشي په ځان باندې څه ظلم او زیاتي وکړي نو زر الله یاد کړي او د الله نه بخښنه وغواړي، استغفار وکړي او دا یقین وي ومن یغفر الذنوب الا الله، د دوی دا خیال وي چې بخونکي ذات صرف الله دی او واقعي ګناهونو بخلو والا ذات صرف الله تعالی دی. او متقیان په خپله ګناه باندې همیشوالی نه کوي چې ګناه دې وشي نو بیا ګناه نو بیا ګناه نو نه، چې ګناه دې وشي توبه استغفار کوي او د ګناه نه منې کېږي. نو الله وایي د داسې متقیانو دپاره اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، الله به ورته بخښنه وکړي، جنتونه به م ورکړي او دا جنتونه به همیشه همیشه دې متقیانو ته حاصل شي. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، لا تأکلوا الربا، مخورئ تاسو سود لره، اضعافا مضاعفة، دوچنده په دوچندوالي سره، واتقوا الله، او یریږئ د الله تعالی نه، لعلکم تفلحون، یقینا چې تاسو به کامیاب شئ. واتقوا النار التي، او ځان بچ کې د هغه اور نه، اعدت چې تیار کړی شوي دي للکافرین، د کافرانو دپاره. واطیعوا الله، او تاسو اطاعت وکئ د الله تعالی، والرسول، او د الله د پیغمبر. والرسول کې الف لام عهد خارجي دي او د دې نه مراد حضور پاک صلی الله علیه وسلم دی. واطیعوا الله والرسول، او تاسو اطاعت وکئ د الله تعالی او د دې پیغمبر. لعلکم ترحمون، یقینا چې تاسو باندې به رحم وکړی شي. وسارعوا، او تاسو تادي وکئ او منډه ووهئ الی مغفرة، بخښنې طرف ته، من ربکم چې د طرفه د رب د ستاسو نه ده، وجنة، او هغه جنت طرف ته، عرضها السماوات والارض، چې پلنوالی د هغې د اوو اسمانونو او د اوو ځمکو برابر دی. اعدت للمتقین، دغه جنت تیار کړی شوي دي د متقیانو دپاره. الذين، هغه متقیان، ينفقون چې هغوی خپل مال خرج کوي، فی السراء، په خوشحالی کې، والضراء، او په تکلیف او سختۍ کې، والکاظمین الغیظ، او سکون کې د غصې لره، والعافین عن الناس، او معافي کوونکي د خلکو ته. والله يحب المحسنین، او الله تعالی محبت کوي د احسان کوونکي خلکو سره. والذین، او متقیان هغه خلک دي، والذین، او هغه متقیان، اذا فعلوا فاحشة، هر کله چې وکړي هغوی یو کار د ګناه، او ظلموا انفسهم، یا زیاتی وکړي په خپل ځان باندې، ذکروا الله، نو زر الله تعالی یاد کی، فاستغفروا، او بخښنه وغواړي، لذنوبهم، د خپلو ګناهونو دپاره. ومن یغفر الذنوب، او څوک دی چې بخښنه به وکړي د ګناهونو، الا الله، ما سوا د الله تعالی نه، ولم یصروا، او دوی همیشوالی نه کوي، علی ما فعلوا، په هغه کار باندې څه چې دوی کړي وي، وهم یعلمون، او حال دا دی چې دوی علم لري، پوهه لري، یعنی سره د علم سره د پوهې ګناه بار بار نه کوي بلکې فورا استغفار او توبه کوي. اولئک جزاؤهم، دا هغه خلک دي چې بدله د دوی به مغفرة بخښنه وي، من ربهم، د طرفه د رب د دوی، وجنات، او بدله د دوی به جنتونه وي، تجري چې بیږي به، من تحتها، لاندې د هغې نه، الانهار، نهرونه، خالدین فیها، دا متقیان به په دغه جنتونو کې همیشه همیشه وي. ونعم اجر العاملین، او څومره ښایسته اجر او بدله د عمل کوونکو دپاره. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.